زه وایم دا زما د صوبایي حکومت او دا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د عوامي جنډې عملی نمونه ده. دا د خلقو فریاد، د دوایانو نه خالی هسپتال، د بغیر بجلی هسپتال، د ځان ته پوکي والو والا مریضان، د بند پکی او د تتر بتر هسپتال، دا زما د وزیر اعلی صاحب د عوامي جنډې عکاسي کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دیم تفهیم ګرانو کتونکو، د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر او ام پی ای میا عمر کاکا خیل هغې د نوشهره ډسټرک هسپتال دوره کړې ده، لای په چاپه والې ده، میډیا ډېر لوی تعداد او عوامي نمایندګان موجود او ډېره لویه پیمانه باندې هلته خلک و مریضانو. نو د هسپتال مختلف شعبې وکتې، ایمرجنسي وارډ او د هسپتال د صورتحال جایزه یې وویشته او په هسپتال کې ایمرجنسي کې صورتحال دا و چې ایمرجنسي ادویات هلته ناپیدو. خلقو ورته شکایت وکړل چې دوایانې مونږ بار نه راوړي دي. بیا په موقع باندې پکي بند و جي وی ولې؟ نو جنریټر دا وی کنیکشن جنریټر لګېدلی، نو مطلب جنریټر لګېدلی دی، نو ناقص صورتحال دا لا دی چې هر څه کړي دي پکي بندو. نو هسپتال انتظامیې باندې برهمه اظهار وکړو او خپل غصې او خفګان اظهار وکړو. یو طرف ته زه جی ویم دا نیکشګون دی، ښه خبره ده، مونږه ډاډګیرنه ورکوو دې ام ان ایګانو ام پی ایګانو له د دې ادارو او که هغه هسپتالونه دي، که هغه ټیمیز دي، که هغه نورې ادارې دي، د دې هره ورځ د دې جایزه اخیستل او هلته د عوامو ته چې کوم سهولیات ورکیږي د هغې جایزه اخیستل، د کارکردګۍ جایزه اخیستل، دا دی له پکار دي. په هسپتال خبره کوو نو مونږ په دې هسپتال باندې د 1300 میاشتو نه مسلسل خبره کوله. نو اخري دی راغل چاپې ووالي او خپل کارکردګي وښوله. خو دې سره سره مونږ وایو چې میا صاحب ډېر زبردست کار دی، خو تاسو ته هم پته ده چې کوم ځای کې د دې نقصان دی او کم مشکلات دي او د څه وجې نه دا کباړخانه ده، نو هغه ځای باندې ګوتې کېدی. مونږه میا صاحب د میا جمشید الدین کاکا خیل زوی دی، هغې په وخت کې دا هسپتال ټیکو او چې ام پی ای او دا ټیکو او په خپله به میا صاحب دې هسپتال ته علاج له راتلو. مونږ ګواهان یو چې دې هسپتال کې به علاج کول. نن د نوښار عام شهري چې ډېر مجبور نی نو دې هسپتال ته علاج له نه ځي. نو مونږ دا وایو چې ستاسو سره د خلکو توقعات وابسته دي او توقعات دا دي چې عام ولس ته له کوم ووټ درکړی دی نو د هغې علاج وساتئ او دغلته چې کوم اصل خرابی جړې دي چې تر کومې مو دا جړې نه کټ کړي، نو دا ناسور چې کوم په دې هسپتال کې شروع دی، لا په دې ټیمیز کې شروع دی، نو دا به ورځ په ورځ تاسو له مشکل، شرم او ټینشن درکوي. نو زه دا ویم چې په هسپتال کې تاسو ته وویلی شول چې دلته مشکلات څه دي، د خلقو فریاد مو واورېدو، خو د هسپتال د مگرمچ اوښکو بهیلو سره نه ټیک کېږي. هسپتال به ټیک کېږي هله چې دې نه د اضافي بوج تاسو نی ختم کړی. 40 لکو روپو او پی ډي چیټ باندې ګټلو والا هسپتال، هغې کې چې د کلاس 4 د چپړاسیانو د غیر ضروري تعیناتیانې او جیلي برتیانې تاسو نی ختمې کړي، نو دا هسپتال ټیک کېدو والا نه دی. مونږ په دې باندې خبره کوو چې دغلته کې د ډنګي وارډ هغې معاینه وشوه او تاسو وکتل چې هسپتال کې دومره څه نشته چې په صحت کارډ یې کوجي د ډنګي علاج. د ډنګي څه علاج دی؟ معمولی علاج هغه هم تاسو نه په دې هسپتال کې نه کېږي.
نو مونږ دا خبره کوو چې میا صاحب ته هسپتال ته لاړې، هسپتال کې ایمرجنسي واټ کې د مریضانو بد حالو، میا صاحب ته وکتل چې جنریټر تا دپاره یې لګولی او نو هغه هم پکې بندو، دا روزانه بند دي، خلک ځان ته پوکي وایي. میا صاحب ته وکتل چې مریضانو ته کم ډریپونه لګېدلي نو هغه بار نه راغوستي دي، او میا صاحب ته دا هم ویلی شول چې مسله کم ځای نه ده. نو تاسو خو اقتدار والا پارټي ای، په اقتدار کې ناستې حکومت دی د چاپو ضرورت نشته، اصلاح احوال ضرورت دی. په اقتدار کې ناستې خلکو ووټ درکړی دی، د مافیا موټ نه دی درکړی، هغه ضرورت دې نشته چې د څوک درته دا ووایي چې ما د لوټونه درکړي دي. تا ته پارټي ووټ راغلی دی او یو عمومي او هوا کې ووټ راغلی دی، نو تا ته دا اختیار و چې بلا امتیاز تا دلته هغه کاروایي کړی وی چې د کمې ضرورت و. نو د دغه غله کالتوسونو باندې ډزې نه کېږي او په توکانو باندې ګلګلې نه پخېږي. مونږ به ډاډګیرن هم درکو، مونږ به خراج تحسین هم پیش کوو چې د هسپتال کې دغلته مریض ته علاج ایمرجنسي ادویات میلو شي. په هسپتال کې جنریټر هغه مکمل آن شي. هسپتال کې اکسرا فلم په موبایل کې چې خلک نه ګرځي او هغه ته اکسرا میلاویږي، لیبارټري ټیسټونه صحیح کیږي، د سترګو واټ صحیح شي. نو دومره غټ هسپتال دی او دا په چاپو باندې نه ټیک کیږي، دا به ټیک کیږي نو دا په زبردست کاروایی او که دا ټیک کیږي نو دی له پروفیشنل او قابل خلک راولي. په صوبه کې داسې قابل خلک شته چې چلولی شي او دې کې سیاسي مداخلت چې ترکمې نه بند شوی، دې کې چې د دیاړیدار مزدورانو باندې دا کار نه بند شوی، دې کې چې د آوټسایډرانو باندې دا کار کول نه بند شوي، دې کې چې ترکمې پورې د چپړاسیانو باندې د ډاکټرانو کار کول نه بند شوی، دې کې چې ترکمې پورې پروفیشنل هر کس ته چې د کمې هغه قابل دی او اهل دی هغه ته خپله ډیپټي نه میلو شي او په میرټ باندې دلته دا کار نه تقسیم شوی، نو هسپتال نه ټیک کیږي. به هر حال دا تاسو ته نن ټوله ورځ د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دا تماشا دا تاسو ته په د سکرین باندې او په د شیشو باندې ښکارېده. نو دا بنیادی طور زه وایم دا زما د صوبایي حکومت او دا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د عوامي جنډې عملی نمونه ده. دا د خلقو فریاد، د دوایانو نه خالی هسپتال، د بغیر بجلی هسپتال، د ځان ته پوکي والو والا مریضان، د بند پکی او د تتر بتر هسپتال، دا دما د وزیر اعلی صاحب د عوامي جنډې عکاسي کوي. مونږ به عوامي جنډې باندې بیا خراج تحسین پیش کوو چې کله مونږ وګورو چې دلته کې خلقو ته سهولت ملو شوی دی او دا تلخ حقیقت دی او اصل حقیقت دی او اصل خبره ده. نو زه بیا وایم تر کومې پورې چې دلته د کلاس 4 مافیا او د کلاس 4 سرکار تسلسل نه ختم شوی، تر کومې پورې چې د کلاس 4 سرکار هغه جیلی برتیانې نه ختم شوی، تر کومې پورې چې د کلاس 4 سرکار هغه د کرپشن او د بېقاعدګو بېضابطو او د ذاتی مفاداتو هغه ایجنډا په دې هسپتال کې نه ختمه شوي او د کلاس 4 سرکار اجړې نه کټ شوي چې هغه د چپړاسیانو په صورت کې، هغه د غیر قانوني او غیر آئینی برتیانو په صورت کې موجوده ده په هسپتال کې، او هغه د دیاړیدار مزدورانو او ډیلی ویجز مزدورانو په صورت کې په دې هسپتال کې موجودي. نو د ستاسو هسپتال او د نوخار د هسپتال نه ټیک کېږي. زه سلوټ کوم هغه عوامي نمایندګانو ته کوم چې په دې موقع باندې موجودو او ښې سپینې خبرې خپل صوبایي سرکار ته وکړي او ویې رسولې ورته. ملک دې علاقې یو عوامي نماینده دی، خبرې کولو والا سړی دی، په کوم انداز کې کوم واشګار الفاظو کې
کم د بنګ انداز کې هغه د عوامو ترجمانی وکا او په مخامخ چې کمې صفا خبرې چې کم د تیرو څو کلونو نه مونږ دا کو په دې عوامو سره خلقو سره आवाज اوچتو نو هغه خبرې نن د خلقو د طرف نه صوبایي سرکار ته ورسولې مونږ هغه ته خراج تحسین پیش کو او نور چې ورسره څومره ملګري ولاړو او نور زمونږ چې څومره میډیا کارکنان دغلته موجود او خپلې کیمرې هغه لګولې وي او ټوله ورځې د دې نوخار ولس دپاره تیره کا په دې دپاره چې د ما د هسپتال ټیک شي نو زه دغه میډیا ته د میډیا د کارکنانو ته سلوټ کوم